بچی کیږي د هغو سره غمي وي واصلح لي فی ذریتی خدای زما بچیم صالحه کې او بیا سوی ان اعمل صالحا خدای مال توفیق راکړي چې زه عمل وکم. دا د والدینو ذمہواری ده چې جابرانه والدین به نه جوړیږي، لاپروا والدین به نه جوړیږي، بلکې دا به مشفقانه والدین جوړیږي. خدا به الو کیږي چې ردی کور سټرکچر ټیکی او د کور سټرکچر به الو ټیکی چې سړی واده کوي چې پاغي کې احتیاط وکړي. ځکه د بچی په تربیت باندې دغو د مور پلار د تعلقاتو ډیر لوی اثري. نو د هغې احتیاط به داسې کوي چې یو سړی او یو ښځه کله د نکاح په پاکیزه بندن کې راځي نو دا ښځه او دا سړی د دې په منځ کې سیمیلریټي پکار ده. سیمیلریټي یعنی یو شانواله په عقیده کې، په عمل کې، په خوی کې، په نسب کې، په سټیټس کې، په مالدارۍ کې دې ته کف وایي. د دې وجې نه شریعت وایي چې په هغه ځای کې واده مه کوه چې کوم ستا کف نه وي، ځکه بیا به تا ته پرابلم وي. نو هر هغه سړی چې هغه د مالدارې ښځې سره واده وکړي نو یاد دې لري چې دې ښځې ته کله موقع میلاو شوه دا سړی به د کور وباسي، دا د دې خاوند نه بلکې دا د دې نوکري، دا به ورته سپک ګوري. د خو د مال دپاره کړې وه خو هغه په دې پوهېږي که هغې له خدای بچي ورکړل هغه ځوانان شو. نو ما ډېر خلق لیدلی چې دی د کوره بیا په شریکه ایستلی او هغه بیا یا په هوټل کې ډوډۍ خوري یا چېرته په فیلنګ سټیشن کې په ناستي او هلته کې د بل چا سره ګزاره کوي او یا په بله ښځه پسې ګرځي خو نه میلاویږي ورته. نو وایي چې د واده په وخت کې به احتیاط کې چې تا ته کومه ښځه میلاو شي د هغې مزاج او خوی هم ستا په شانتي که هغه ډېره تیزی نو بیا به هم ګزاره ګرانئ، که هغه بار ګرځي نو بیا به هم ګزاره ګرانئ، او که ته کور ته نه راځې نو بیا به هم ګزاره ګرانئ. نو معامله به خرابېږي. د واده په وخت کې به لومړی احتیاط د کف دی، عقیده او د عمل آهنګي. غریب لڑکا مالدار عورت سے شادی نہیں کرے گا اور مالدار عورت غریب لڑکے سے اور مالدار آدمی غریب عورت سے بھی اگر شادی کر لے نو هر کله چې بله ښځه ورپې سبا کوي بیا به یې کور ټیک نه وي. د دواړو مزاج هم یو شان پکار دی، د دواړو عقیده هم یو شان پکار ده، د دواړو خوی هم یو شان پکار دی. او کله چې دغه وشي بچو ته دا موقع میلاو شي او داسې کور جوړ شي نو په هغې کور کې د والدینو او د بچو تربیت چې دی بیا اسانی. نو کم کسان چې هغه د خپلو بچو دغه کول غواړي، تربیت کول غواړي، هغې به د دې خبرې احساس کوي او د دې خبرې با احتیاط کوي چې هسې نه چې واده په غلط ځای کې وکړي او چې کله خدای پاک والا بچي ورکړي نو بیا به د خدای شکر ادا کړي. د بچو د طرف نه والدینو ته دوه پرابلم پیښیږي او هغه دواړه پرابلم به ډیل کې، ادروایز بیا به پریشانه. لومبنی پرابلم د هغې ډیسپلن دی. هر هغه پلار چې په کور کې د ډیسپلن پابندي کوي دې ته نظم و ضبط وایي او په هغې کې یو قانون جوړ کړي. مثلا دا قانون چې واړه به د ماښام د مانځه نه پس چې کله بانګ ویل شي بیا به بار ته نه وځي. ټول مسایل که هغه د غلا په صورت کې، که هغه د کډنیپینګ د تختولو په صورت کې، که هغه د مار او د لړم د چیچلو په صورت کې، د ماښام د انور د پریوتو نه پسې. دې وجې نه د شریعت مزاج دا دی چې ماښام شي چې واړه خپل کور ته راشي نو یو ډیسپلن یو قانون دا شو چې بچو د قانون اطاعت به کوو او هغه دا چې د ماښام نه پس په بار لبې نه کوو، د ماسخوتن نه پس خبرې به نه کوو، یا به سټډي کوو یا به ذکر کوو یا به د تعمیري جرګه کوو. خو که د دې نه علاوه صحیح نو د گپ شپ اجازت به نه وي او د 9 بجو نه پس د خبرنامې نه پس به ټي وي آن نه وي. ټي وي به نن مکمل طور باندې خپلو بچو باندې کوشش کې چې هغه د ډیسپلن پابند کې او د قانون پابند کې، ځکه چې انسان هغه سړی د مور پلار خوښي چې هغه معاشرې ته قبولي او معاشرې ته بالو قبولي چې هغه د ډیسپلن پابندي کوي. د منځونو دا 15 وخت راتلل، په وخت مونځ کول دا هم ډیسپلن تا ته ښي. نو چې کله یو سړي کې ریګولري نو هغه ډېر ښي د هغه سړي چې هغه ایرریګولري او کم خلق چې ایرریګولري ډیسپلن پابندي نه کوي د هغې بېسری او د بېسره وړوکي نه د خیر تمه نه وي. نو والدین به کوشش کوي چې د ډیسپلن دا یو ډي دی د دې ډي خیال به ساتي. نو د والدین به کوشش وکړي چې خپل بچي په دې رضا کړي چې د ماسخوتن نه پس به کوشش کوو چې ارلی ټو بیډ چې وختي اوده شو، بیا کوشش کوو ارلی ټو رایز چې سار مانځله ټول پاسو. او میندې به د دې کوشش کوي چې د خپلو بچو په ذهن کې دا کیدي چې وړو اوده شئ سار به مانځله ځئ، په ځای دی چې میندې ورته دا وایي چې وړو اوده شئ سار به سکول ته ځئ. همدا دواړه خبرې دي
خو سار به مانځنه ځای والا کنسپټ به ډېر بهتري. دا د والدینو یو ذمواري ده د بچو ډیسپلن. دویم نمبر ډي د بچو ډیمانډ دی. بچی به غواړي څه څیزونه دې ته ډیمانډ وایي. ډومبنے سنہری اصول دا یاد کا کہ بچوں کے ہر ډیمانډ کو پورا نه کرے. بچی چې څه شی غواړي ته ول راوړې بس دا بې سره شو. که دی وایي چې ماله دا شی ته ول هغه ورکې، نو لږ ساعت پس دا وایي ماله دا شی ته ول هغه ورکې، نو بچی د ډیمانډ ته خوند وله ورکي. چې کله وله خوند ورکي نه مسلسل ډیمانډس کوي. دې ډیمانډ ته خواهشات وایي. وی ته یو اصول په ذهن کې کېده د بچو ضرورتونه پوره کول ستا ذمواري ده، د هغو خواهشات پوره کول ستا ذمواري نه ده. وی دا څنګه؟ وی خواهشات د بادشاه نوم څوک نشي پوره کولی. بادشاهان چې دي هغې خواهش هم په دنیا کې پوره کېږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته اشاره کړې وه. وی کو یو سړي له د غره برابر سونه میلاو شي، نه سره وکره دومره یي لکه یو غر، نو دی به سوال کوي او دی به خواهش لري چې یو غر بل وی. ځکه د انسان خېټه چې ده د خواهش دا صرف د قبر خاوره مړولی شي، بل شی نشي مړولی. نو خپلو بچو کې چې دا صلاحیت پیدا کړي چې هغوی بیجا ډیمانډ نه کوي. ستا بچی چې سکول ته لاړ شي نو کو نږدې نو پکار ده چې پیاده ځي، نو ضرورت یې څه دی؟ ضرورت یې بوټان دي په ژمي کې او په اوړي کې سپلې دي چې هغه وله توالې. خو که دی په دغې 2 قدمه ځای کې موټر غواړي، دا د خواهش دی، دا به وله نه پوره کوي. که خواهش ته وله پوره کړو نو دا بچی به بیا بې سره وي. او دویم دا چې که دی لږ لري جو سایکل یا موټر سایکل باندې به ځي، او که د هغې نه هم لري نو د سکول او د مدرسې چې کوم ګاډی په هغې کې به ځي. خو که دی ستا نه لینډ کروزر غواړي، دی ځان له ښه موټر غواړي او ستا سره پیسې او ته وله موټر والې او دی بیا په موټر کې ګرځي، نو دا د خواهش دی. کله چې تا په خواهشاتو باندې پوره کول د عادت کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کو د سرو زرو غر دی وله ورکو نو بل به در نه غواړي نو بیا یې پوره کولی نه شي. نو کومو خلقو چې په خپل بچي په ناز عزت کړي نو هغه وایي ماله موټر والا، نو دی وله موټر والي حالانکې هغه ته ضرورت نه وي. نو لږې ورځې پس وایي دا ماډل ټیک نه دی، ماله بل والا، دا ماله چینج کا، نو بیا به یې پوره کولی نه شي او بچی به در نه بې سره لوی شي. یو طرف ته د شریعت دا مطالبه ده او بل طرف ته ماهرینو او خيارو خلقو چې ریسرچ کړی دی نه په دې کړی چې 15 ماشومان په یو کمره کې کېنول، هغې له آیس کریم ورکړل چې په دې کې ضبط شته که نه، دی په خپل نوس کنټرول کولی شي که نه. او بیا ورته ووایي چې بچو دا ستاسو په لاس کې آیس کریم دی، خفیه کیمرې ورته لګولې وې، ور یې پسې پور کو او 15 منټه کم په 15 موږ درکړه، تر 15 بجو پورې به دې ته خورئ به هم نه، سټی به هم نه، غوږ به ګورئ به ورته هم نه، او دا ته به 15 منټه صبر وکړئ، بیا ستاسو خوښه ده چې څه ورسره کوئ هغه وکئ. په دغې 15 ماشومانو کې یو ماشوم ډېر ټینګ نه کو، هغه وسټو، بل ماشوم ډېر ټینګ نه کو نو هغه بوی کو، بل ماشوم ډېر ټینګ نه کو نو هغه وخوړو، او یو ماشوم پکې داسې و چې هغه یو خوا بل خوا کتل، هغې ته یې ډو کتل نه. په کم ماشوم کې چې نظم و ضبط و کنټرول و، په فیوچر کې هغه ماشوم بهترین انسان د معاشرې دپاره جوړ شو، او چا چړنې و ټینګ کړی هغه ګډ وډ پاتې شو. د دې وجې نه په ماشومانو کې د ضبط او د کنټرول پیدا کولو دپاره د مور پلار دا ذمواري ده چې هغې باندې پابندي ولګوي. د شپې 9 بجې نه پس کو فرض کا فاینل میچ ته کرکټ ولې نه نن به ټي وي نه ګورئ، نن به ټول روژه نیسو. دا د روژه نیول ضبط او د کنټرول یو طریقه ده. په وخت باندې به مونځ کوو، د وخت نه چې مونځ ضایع شي دا د دې د مطلب چې زموږ په خپل نوس باندې کنټرول نشته. نن به مکمل طور په نیټ پابندي، هیڅوک به نیټ نه ګوري، دا ټریننګ به ورکې، دا ستا ذمواري ده. یو طرف ته ډیسپلن، یو طرف ته د هغې بیجا سوالونه، د بیجا خواهشات هغه به بالکل نه پوره کې. که فرض که ته د هغو خواهشات پوره کول شروع کې نو دا بچي به بې سره لوی شي. دا بچي څه دي؟ دا د خدای نعمت دی. دا بچی څه دي؟ دا د خدای د طرف نه تحفه ده. دا بچی څه دي؟ دا ستا د ذموارۍ یو ټیسټ دی. نو راځئ چې د خپلو بچو تربیت په صحیح طریقه وکړو چې د خپل قوم ته او د امت ته بهترین مسلمان فراهم کو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.